دلایل کتلی نه دي چا چې دلایل کتلی هغه ته معلومات دی چې د دلیل خلق څوک دي ته خدا وې چې ما تر خاص او عام یا مشترک مؤول محکم د دې سلسل مثالونه د قران نه پیش کا زه په چیلنج سره ویم چې د اولی سپارې نه تر خاص سل قسمونه پیش کوم منګه چې صرف علم الصرف وایو یا علم النحو یا منطق وایو مثال په تور باندې په علم الصرف کې علم النحو کې منګ ته خی چې علامات د اسم 50 دي دیر شپاغي کې مشهور دي او باقی غیر مشهور دي او بیا په دې دیر شو کې 15 علامات اشهر دي چې هغه ته زیات شهرت حاصل دي باقی کې یو د دخول الف لام کله چې الف لام په یو کلمه باندې داخل شي دغه کلمه اسم وګرځي وسستانه تاسو کومه الته خو صرف دا یو مثال ورکړي چې الحمد الف لام په داخل شوی دی نو حمد دا اسم دی نو آیا صرف د الحمد اسم شو باقي په قران کې نشته او فاغلا ټول قران د اسم نه ډک دی الکتاب الذین المؤمنون دا تمام اسم دی خو مثال صرف یو ورکو دغه شان په اصول فقه کې د خاص یو مثال ورکي بیا طالب ته وای چې اوس ګرځه په قران او په سنت کې د خاص علامات تلاش کوا لیکن افسوس خبردارا چې زمونږ طالب علم کتاب په مطلب مفهوم ځان نه پوي دا غم خیال لای چې بس ثلاثه قروء مثال له دا یو مثال شنه ثلاثه قروء مثال خو په اعدادو کې دی عدد کې چې د دریو عدد خاص دی باقی اسم اشاره کې خاص شتا اسماء کې خاص شتا په نوع کې خاص شتا په جنس کې خاص شتا هر یو سیس کې خاص پروت دی تاسو د دې تلاش په کافر او مسلمان کې کولای شي تحریر رقبه مؤمنه رقبه خو چې د غلام کافرم غلام کې دی شي مسلمانم غلام کې دی شي ها مؤمن خیر چې ولګاو نو مؤمن رقبه خاص کړ په مؤمن پسې وستم دغه شان مثالونه په قران سنت کې تلاش کا ته خود سلو غم وړي زبر درته زرخه تاثیر د عدد مثال په اصول فقه کې لیدل تا د اسماء خاص مثال نه دی لیدل تا د اعداد خاص مثال نه دی لیدل تا د نوع خاص مثال نه دی لیدل نو اصول شاشي په غور فکر ویل پکار دي څنګه صرف او نحو ویل په غور فکر دي اصول فقه دا ډیر لوی علم دی څنګه موږ علم الصرف باندې توجه ورکو فکار دي چې موږ په اصول فقه توجه ورکو زمونږ نن سبا مولا په اصول فقه توجه نه ورکي الکه د عام او خاص د ژوند مقصد اصول فقه دا پکار دي چې ته په اصول فقه باندې توجه ورکي بهرحال خپل تعریف تراشي پس فل خاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم دلته وای چې خوده شوی د پاره د معنی معلومي معلوم معنی د پاره چې اوسې خوده شوی دا خاص دی لکه مایک یو مایک دی کم چې زمنګ دی خله ته لاګي یو مایک په غوږ کې دی د مایک ډیر قسمونه دي خو کله چې مایک خاص شي دا مایک عام کیږي دا مایک خاص کیږي وسیاله معنن معلومین چې معنی معلومي د پاره اخو دی لکه ثلاثه عربو د سشي د پاره اخو دی چې د سلورو نه کمی د دوو نه زیاتی ثلاثه درې دغه شان 10 چې د نحو نه زیاتی د یولس نه کم یعنی معنی معلومه ده وبو د سشي د پاره اخو دی شوی دا ټول مثالون را روان دي چې د یو معنا معلومه د پاره خو د شوی بس په معنا کې شک نه معنی معلومه ده چې دا معنی ده او لمسمى معلومین مسمى معلوم لکه څنګه علی الانفراد لکه د فرد د پاره كقولنا په تخصیص الفرد لکه زمون قول له مثال په تور باندې په خاص کولو د فرد کې چې فرد زیدون د خاص فرد د پاره دی دا نه چې فرد بس زید هر یو انسان به زید نه د څه کې دی نشي بلکې زید په انسانانو کې د خاص فرد د پاره دی نو د زید معنی او ذات معلوم دی کله چې معنی او ذات معلوم شنو دا خاص د زید د پاره شو
مثال په تور باندې عباد الرحمن ستاسو په ذهن کې خاص عباد الرحمن راغی. احمد د احمد د خاص پر د فاردانو می خو دې شوی. دغه ته وای په افرادو کې دا زمنګ یو کس نوم چې دا خاص دی زمنګ سره د بل چا لپاره دا تنشي خو دې په زور باندې. په تخصیص د نوع کې لکه رجل سړی او ښځه ده د زید مثال اول ذهن ته واچوئ. احمد، عمران، عدنان، وقار، موسی دا پنځه نومونه ما ویل. اوس په دې کې عدنان نو د عدنان نوم فورا ستاسو ذهن ته راغی. دا ځکه د په دې پنځو افرادو کې د خاص فرد نوم دی. اوس دویم نمبر په تخصیص د نوع کې لکه انسان دا د حیوان نه نوع شوه. مثال در کوم انسان د دې لاندې اوس سړی او ښځه ماشوم او غټ ټول رال خو رجلن سړی نو ماشوم هم په ذهن نه ویتو بوډا هم تې ویتو ښځه هم تې ویتله فورا نوجوان سړی چې سړي ته موږ وایو رجلن سړی. مثال په طور سړی موږ جوان ته وایو یا زه ویم چې نوجوان نو جینۍ هم تې ویتله بوډا هم تې ویتو او ماشومان هم تې ویتلو زنانه هم تې ویتله او نوجوان ذهن ته راغی. دغه شان سړی او ښځه نو سړی چې دی وایي نو ښځې تې ویتلې او خاص دا د سړو دپاره شو. لکه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. دلته الله جل جلاله الرجال ذکر کړل دي نو زنانه تې ویتلې د ښځې دپاره خو الله اجر ورکوي. پیغمبر علیه السلام حدیث راغلی خاوند جهاد ته لاړ ښځه کور کې ناسته د اولاد تربیت کوي دغه خاوند ته چې الله څنګه اجر ورکوي داسې به ښځې ته ورکړي ځکه د بچو تربیت ته پاتې ده. خو په سړو کې دا فضیلت راغلی چې کم سړي جهاد ته لاړ الرجال نو رجال سړو ته وایي. نو رجل دا د ښځې په مقابله کې خاص دی د سړو دپاره. وفي تخصیص الجنس حیوان جنس او د دې لاندې مختلف اشیاء داخل دي لکه حیوان ناطق چې هغه انسان دی یا نور قسمه حیوانات دي. شیر حیوان دی خو په دې کې جنس دی جنس انسان ته وایي چې د دې لاندې به څه راځي سړی ښځه دواړه به راځي. د جنس لاندې به سړی او ښځه دواړه راځي. اوس تاسې سوچ کوه چې ته په قرآن کې دا مثالونه تلاش شروع کړي نو ته به څو سوه مثالونه راوباسې هر ټکي کې به ته ګوري. او زموږ حضرت جي وایي چې نه جي نه او ما ته د اصول فقه نه 100 مثالونه وښیي نو غوایي تا ته به پته نه وي. دغه شان د خاص حکم د احنابو په نسبت باندې متفقون علیه دی او د عام حکم چې دا مختلفون فيه دی. دی وجه نه مونږ اولنې د خاص تعریف ذکر کو دا د سوال جواب شو. خاص ولی مخکې دی ځکه چې د دې حکم متفقون علیه دی او د عام حکم مختلفون فيه دی او په کم شي کې چې اتفاق نو هغه خلق مخې تګ دي کم کې چې اختلاف نو هغه رسته کوي.